السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سپیڅلي الله تعالی په نامه بیا هم خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. د لوی اقتصاد د بنسټونو د مضمون تر عنوان لاندې بیا هم موږ او تاسو خپل موضوعات او مسایل د اووم فصل په هکله چې د انفلاسیون په برخه کې ده ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په نننۍ غونډه کې موږ کوم مسایل او موضوعات چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو هغه دا درې عمده موضوعګانې دي. یو د مؤلدینو د بیې شاخص ده، همداشان د ناخالص داخلي تولیداتو د بیې شاخص ده، او په آخر کې د دغې فصل یو لنډیز ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د مؤلدینو بیې شاخص څه رقم ده؟ د مؤلدینو بیې شاخص هماغه شان چې موږ او تاسو د مستهلکینو د بیې شاخص لرو ده هماغه شان ته، اما صرف یوازې توپیر چې دلته شتون لري دا د مؤلدینو په برخه کې موږ او تاسو مطالعه کوو او هغه هم د مستهلکینو په برخه کې مطالعه کوو. مستهلکین یعنی هغه توکي او خدمات به چې د کورنۍ یا د نورو واحدونو لخوا مصرف کېده د هغه لګښت ته په کتو سره به موږ او تاسو هغه د انفلاسیون فیصدي را پیدا کوله. اما د مؤلدینو د بیې شاخص په برخه کې دلته د مستهلکینو په برخه کې نه بلکې د مؤلدینو په برخه کې یعنی هغه تصدیانې چې تولید کوونکي دي، یعنی دا کنزیومر پرایس انډیکس نه بلکې پروډیوسر پرایس انډیکس ده چې دلته موږ تاسو پروډیوسر ته په کتو سره موږ غواړو چې د دوی هغه پیدا کو انفلاسیون پیدا کو. نو دلته هم کوم رقم چې موږ او تاسو جدول لرو هغه ارقام موضع کول هماغه شان دلته هم وضع کوو او په دې شان موږ او تاسو ګورو چې د کال په تېرېدلو سره تغیرات څومره راغلي دي. مثلا دلته موږ داسې وایو کال نیسو په نظر کې 398. مؤلدین خو فرض که موږ او تاسو هم داسې فکر کوو چې مؤلدین د کال په جریان کې ډیر توکي تولید کوي، یعنی د کمپنیانو لخوا توکي متفاوت شکل سره تولید کیږي او دلته اګریګیټ نیسو. دلته موږ داسې فکر کوو چې په هیواد کې 2 توکي تولید کیږي. په هیواد کې 2 توکي تولید کیږي. موږ او تاسو لرو توکي امکان دی ولري چې بوټ وي او فرض کا لباس ده. مونږ 1999 هم په نظر کې نیسو، همدا شان توکي لرو ورته هماغه بوټ ده او لباس دي. مونږ دلته کچه ګورو په څومره کچه تولید کیږي. فرض کا په اندازه د 10 واحده میلیون هم کوي زراو کې مشکل نشته. دا هم لیکو فرض کا 20 واحده. دا لیکو بیا فی واحد بوټ په څو خرڅیږي فرض کا 50 افغانۍ. فی واحد لباس په څو خرڅیږي فرض کا موږ تاسو مثال ورکو 20 افغانۍ. دلته راځو هغه لګښت چې فی واحد تولید باندې تر سره کیږي. لګښت فرض کا 10 افغانۍ شوي او 20 ضرب 400 افغانۍ شوي. دا هغه لګښت چې د کورنۍ لخوا د تصدیانو لخوا په دې توکو باندې مصرف کیږي. همدا شان راځو د 99 کال لپاره لرو موږ او تاسو کچه، لرو موږ او تاسو بیه او لرو موږ او تاسو لګښت. نو اوس ګورو بوټ ته. بوټ چې شو په اندازه د څومره تولید کیږي هماغه 10 واحده او 20 واحده. قیمتونه فرق کوي. د قیمت شو 15 افغانۍ او د قیمت شو مثلا موږ او تاسو ګورو 25 افغانۍ. نو لګښت ته راځو 10 ضرب 15 150 وایو. هغه ته راځو لګښت ته راځو 2 ضرب 15 10 2 ضرب 2 4 یو حاصل لرو موږ او تاسو 15. هلته موږ یو صفر لرو یعنی څومره شو 1500. تصدیانو چې کله دغه توکي تولید کول څومره لګښت لګوو 1500 لګښت راته په دې توکو تولید باندې. اما اوس څومره راځي موږ او تاسو وایو چې 950 لګښت راځي د دې توکو په تولید باندې. اوس د دې توکو تولید دا زموږ او تاسو چې دا اساس کال ده. ګورو د دې کال پر اساس په سږ کال کې تغیرات څومره رامنځته شوي. نو د حل لپاره موږ او تاسو هلته کنزیومر پرایس انډیکس لرو، دلته موږ پروډیوسر پرایس انډیکس لرو. نو هماغه شان دا قیمت یا دا ارزش اخلو په صورت کې نوشته کوو، دغه ارزش اخلو چیرته په مخرج کې نوشته کوو او همدا شان له 100 سره یې کوو ضرب کوو. دا صفر له دې صفر سره خلاص، دا صفر له دې صفر سره خلاص. 1 5 5 2 5 10
څومره شو 2 5 10. اوس راځو پی پی آی ته. نو دلته موږ تاسو 15 ضرب 2 10 شو، شپږ ضرب 2 12 یو حاصل لرو 110 یعنی 110%. که چیرته تاسو غواړئ چې د انفلاسیون کچه د دغه طریقې نه ترلاسه کړئ نو خپل انفلاسیون کچه موږ او تاسو داسې ترلاسه کوو چې پی پی آی یعنی پروډیوسر پرایس انډیکس چې دا 110% ده. یعنی دلته د توکو په لګښت کې د رامنځته کېدلو لپاره د تیر کال پر اساس 10% زیاتوالی راغلی. که چیرته زیاتوالی راشي نو موږ تاسو د انفلاسیون نوم ورکو. البته دلته موږ تاسو د یو دوه توکو نه مشخص دی عملیې د ساده کولو لپاره دا کار وکړو. یعنی په یو هیواد کې n توکي تولید کیږي، n یعنی کېدای شي 100 زر یا اضافه تر د هغې نه اوسېږي، هر څومره چې اوسېږي مهم نه ده. یعنی همدغې لپاره موږ هغه توکو مقدار او بیې یو بل سره اخلو ضرب کوو او په دا شان موږ او تاسو د دې هغه فیصدي لاسته راوړو چې څومره انفلاسیون رامنځته شوی. نو دا اوس موږ او تاسو د مؤلدینو د بیې شاخص طریقه. بله طریقه چې لرو د ناخالص داخلي تولیداتو د بیې شاخص. دا شاخص پر حقیقي جی ډي پی د اسمي جی ډي پی له نسبت څخه لاسته راځي. یعنی کله چې موږ تاسو اسمي او د حقیقي جی ډي پی نسبت ترلاسه کړو. جی ډي پی خو تاسو ټول ورسره پوهیږئ چې هدف د جی ډي پی نه زموږ تاسو څه ده، یعنی ګروس ډومېسټک پروډکټ یا تولید ناخالص داخلي. یعنی دلته هدف دا ده چې د جریان د یو کال کې څومره توکي او خدمات چې د وګړو لخوا څه مقیم وي څه غیر مقیمي، خو په داخل دی یو هیواد کې رامنځته کیږي. موږ تاسو د چین نوم ورکو، ناخالص داخلي تولیداتو نوم هم ورکو. اما د جی ډي پی یو بل فرمول هم موږ لرو د که ستاسو یاد وي هغه څلور عناصره شول چې د کورنۍ لګښتونه ول، د پانګه اچونې لګښتونه ول، د دولت لګښتونه ول او خالص صادراتو. د دې د مجموعې څخه به هم موږ تاسو جی ډي پی څه کوله ترلاسه کوله. نو دلته موږ تاسو یو حقیقي جی ډي پی په نظر کې نیسو یا اسمي. کله چې موږ تاسو دغه موضوع یو په بل عبارت باندې هم وړاندې کوو، یعنی د اساس کال ته په کتو سره هغه د بیو تر مابین هغه نسبتونه موږ تاسو ګورو. اما دا به ډیر مشکل کار وي که چیرته موږ تاسو دغسې کار ترسره کوو. د دې مشکلتوب څه ده؟ یعنی مشکلتوب یا هغه ستونزه د دغې طریقې دا ده چې په هیواد کې A to Z څومره توکي چې د هغه څلور واړه عناصرو د جی ډي پی څخه لخوا مصرف شوي وي او دلته اسمي او حقیقي دواړو ته په کتو سره، یعنی موږ تاسو یو لرو 1499 یو لرو 1499. نو په 98 کې ټول توکي او خدمات چې د کورنۍ لخوا، د پانګه اچونې لخوا، د دولت د لګښتونو لخوا او د خالص صادراتو لخوا مصرف شوي وي یا ترسره شوي وي، د هغې بیې به موږ او تاسو اخلو. هغه ټولې بیې به موږ او تاسو یو اوسط نیسو. هغه ټولې بیې تاسو د اساس کال به په نظر کې نیسئ، بیا به راځئ هغه ټول بیې د 1490 کال به هم په نظر کې نیسئ د دغې څلور واړو عناصرو په مقابل کې. کله چې موږ او تاسو د دې څلور واړو عناصرو په مقابل کې موږ او تاسو د دوی بیې راس راوړلې، جمع کړلې، بیا به وګورو چې تفاوت څومره ده. تفاوت دی همدا 1499 کال به اخلو بیې اوسط د 1498 په اوسط د بیو باندې به چې کوو تقسیمو، چې کلم تقسیم کې ضرب دی که هر قیمت چې لاس راځي هغه عبارت له چی څخه ده؟ انفلاسیون څخه ده. اما دا ډیر یو جامع معیار ده یا طریقه ده د انفلاسیون د پیدا کولو لپاره، اما ډیر ستونزمن ده، ډیر مشکل ده چې موږ تاسو وکړو دغه ټول توکي دغه شان ترلاسه کړو. اما په هغه لومړۍ او دویمه طریقې کې ولې داسې معمولا چې کله د انفلاسیون د پیدا کولو لپاره استفاده کیږي هغه د سی پی آی یا کنزیومر پرایس انډیکس نه استفاده کیږي. هلته د هغه اسانتیا دا ده چې د یو کورنۍ ګورو هغه د کال په جریان کې کوم توکي هغوی مصرف کوي، د هغه توکو د مصرف
مصرف کېدو په اساس باندې یو د اموالو ثبت یا یو کڅوړه په نظر کې نیسو او د هغې د کچې او د بیې د پیدا کولو نه بعد موږ او تاسو ګورو چې په اقتصاد کې څومره د بیې لوړوالی رامنځته شوی. نو دا هغه درې طریقې چې د انفلاسیون د پیدا کولو لپاره په کار اچول کیږي. اوس راځو موږ او تاسو بلې آخري موضوع د دغې کتاب ته او په لنډ شکل سره د دغې فصل لنډیز ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. موږ په دغه فصل کې د انفلاسیون نه شروع وکړله او په دې وغږېدلو چې هدف له انفلاسیون نه څه شی، یعنی دلته دوه ډوله نظریاتو د انفلاسیون په برخه کې. یو هغه ډول انفلاسیون ده چې د هغه سرچینه پولي وي یا د پیسو وي، او یو ډول هغه انفلاسیون چې د هغې سرچینه پولي نه بلکې غیر پولي وي. یعنی پولي په دې معنی کله چې په اقتصاد کې پیسې زیاتې بازار ته عرضه شي نظر په ضرورت، دلته باعث د لوړوالي د قیمتونو ګرځي چې هماغه انفلاسیون رامنځته کوي. او غیر پولي نه هدف دا و چې هلته موضوع د لوړوالي د عرضه د پیسې نه ده، بلکې په عموم کې په توکو او خدماتو کې لوړوالی رامنځته شوی چې دغه لوړوالی باعث د دې شوی چې ارزښت د پیسې په اقتصاد کې څه شي راټیټ شي. نو دغه ډول انفلاسیونونه شتون لري. دلته د انفلاسیون په هکله باندې بیلابیل نظریات شتون لري. نو موږ او تاسو د پولي علماو نظریات هم ولوستل د انفلاسیون په برخه کې چې هغوی وایي هر کله چې مقدار یا کچه د پیسو زیاته شوه نظر په ضرورت یا اړتیاو د خپله انفلاسیون رامنځته کیږي. دا د دوی نظریه وه. او غیر پولي اقتصاددانان دا وایي چې نه تنها دا لامل د انفلاسیون کیږي بلکې نور لاملونه هم شته، لکه تقاضا د فشار شوله یا وارداتي انفلاسیون شو. دا هغه لاملونه دي چې دا لامل د دې ګرځي چې انفلاسیون په یو هیواد کې یا په یو اقتصاد کې څه شي رامنځته شي. خپله انفلاسیون مونږ وویلې چې هم پر اقتصادي وده او هم په غیر عادلانه ویش باندې ډېر بد تاثیرات لري. بد تاثیرات داسې دي کله چې په اقتصادي وده باندې مونږ بحث کوو، هدف دلته دا ده چې مونږ په اقتصادي وده کې کوشش مو دا وي چې نه تنها د ودې نه هغه د ودې نتیجه په اقتصاد کې یو پراختیا هم رامنځته کړي. نو که چېرته دلته د قیمتو لوړوالی رامنځته کیږي، دغه د قیمتو لوړوالی په آینده کې د دې لامل ګرځي چې تولیدات کم شي نظر په تیرو برخو، ولې چې قیمتونه لوړیږي، قیمتونه لوړ شول، هغه د توکو بیې هم ورسره لوړیږي. هدف زموږ د دې دا ده نو خلک توکي او خدمات په هغه اندازه چې کمپنیانې تولید کوي نشي ترلاسه کولی. نو همدغه ده چې موږ تاسو اقتصادي رشد مشکلات رامنځته کوي. همداشان ناعادلانه ویش رامنځته کوي. ناعادلانه ویش په دې معنی رامنځته کوي چې که چېرته په انفلاسیون کې د تصدیانو ګټې پورته لاړ شي، د کنزیومر یا د مصرف کوونکي ګټې راټیټېږي. هماغه ده چې د دې دواړو تر مابین هغه تفاوت رامنځته کېږي د عاید په برخه کې. نو بعض وختو کې انفلاسیون د یو هیواد په بهرنۍ سوداګرۍ باندې هم مثبت او هم منفي اغیزې لري. مثلا که انفلاسیون په هیواد کې رامنځته کېږي، ستاسو د یو هیواد صادرات ورسره راټیټېږي، ولې چې هغه هیواد صادرات په نورو هیوادونو کې قیمت تر تمامیږي او وګړي حاضر نه دي چې هغه هیواد صادرات واخلي. اما برعکس که چېرته په نورو هیوادونو کې انفلاسیون رامنځته کېږي نو د هغې مثبت تاثیرات د هیواد په صادراتو باندې د هیواد صادرات تشویق کېږي تر څو په ښه شکل سره خارج ته څه شي وړاندې شي. موږ په دې برخه کې هم بحث ولرو چې انفلاسیون امکان دی ولري چې ښکاره وي یا انفلاسیون د امکان ولري چې پټ وي. پټ په دې معنی انفلاسیون شتون لري خو خلک په دې برخه کې نه پوهېږي او دولت دغه حالت پټ ساتلی، او ښکاره هغه حالت ته چې ټول وګړي ورسره آشنا وي چې انفلاسیون شتون لري. د سرعت له کبله موږ انفلاسیون هم په خازنده انفلاسیون باندې وویشه، هم موږ او تاسو په ځغاستونکي انفلاسیون باندې وویشه، او همداشان موږ په بېواږي انفلاسیون باندې هم تقسیم بندي ترسره کړله. او په دې برخه کې موږ او تاسو اخري درس دا و چې دغه انفلاسیون موږ او تاسو څنګه اندازه کوی شو، چې د اندازه کولو لپاره هم موږ او تاسو درې ډوله هغه معیارونه یا واحدونه لرو، چې یو د مستهلکینو په شکل سو یعنی کنزیومر پرایس انډیکس و، بل چې پروډیوسر پرایس انډیکس و، او بل چې د جی ډي پی پر اساس باندې و. نو دغه هغه واحدونه دي چې د انفلاسیون د سنجش لپاره په یو هیواد کې استفاده کېدای شي او دغه یو تصویر ورکوی شي موږ تاسو ته چې موږ څنګه انفلاسیون اندازه کوو.
نو دا هغه ټول موضوعات وو چې ستاسو په خدمت کې په دغه فصل کې وړاندې شو او همدې سره زموږ او ستاسو دغه د اووم فصل په خاتمې سره زموږ او ستاسو دغه مضمون هم خپل خاتمې ته رسیږي. نو کوم موضوعات او مسایل چې ستاسو خدمت کې وړاندې شول هغې نه الله پاک دې وکړي چې تاسو په ښه شکل سره ګټه واخلئ او ستاسو د پام وړ وګرځېږي. بیا هم په خپلو چارو کې بریالي اوسیږئ. ستاسو د ټولو د بریالیتوب په هیله ښه وخت، ښې شېبې، د الله په امان.